بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه پرون سبق کې دا خبره کړې و چې کبیره ګناه یو منګه د کبیره ګناه تعریفات کړو چې کبیره ګناه څه ته وایي نو دا غي 15 تعریفونه شو دویمه منګه دا خبره کړې و چې کبیره ګناه د دې په کولو سره انسان د ایمان نه وزي او په کفر کې داخلي کله داخليږي نو درې مسلکونه دي د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې کم کس کبیره ګناه کوو نو د ایمان نه وزي او په کفر کې نه داخليږي صحیح شو له ګناګار دی ویم نمبر هغه مسلک د معتزله و دی معتزله وای چې د ایمان نه قوت لري ځکه دا و باندې اعمال د ایمان حصہ ده او په کفر کې داخل شوی نه ځکه چې تکذیب نه کړي او خوارج وای چې د ایمان نه وتل او کفر ته داخل شوی نه وس دلایل زمونږه دلایل چې دین هغه دادي چې د ایمان په تعریف کې بروز را شي د ایمان په 15 تعریفان دي ایمان نو بای کې زمونږ په باندې چې د ایمان کوم مقصد دی نه هغه د ایمان په تعریف کې دای زمونږ په باندې ایمان چې دا صرف د تصدیق قلبي نوم دی اسنو دی د تصدیق قلبي او اقرار باللسان نو زمونږ په باندې د اعمال چونکه په حقیقت د ایمان کې داخل لري اعمال په حقیقت د ایمان کې داخل لري نو د دې وجنه د سړی چې د ایمان نه وځي پوه شئ او بل دا کنه چې لکه یو سړی د شهوت ته وجنه یا یو سړی چې د لکه د غیرت ته وجنه یا د سستی ته وجنه د یو ګناه وکړو نو د اسلام نو بس یو د خلک د معافی دغه کوي د معافی د طلبګاری او د چې توبه به وباسم او کله اوس دا ګناه حلال کړي نو بیا ورته موږ هم دا وایو موږ ورته سره وایو چې د کافر دی د مسلمان دی کله و چې دا ګناه زنا کومه جو دا زنا ز حلال غنم زنا کومه او زنا ز حلال غنم نو په دې حلال غنولو باندې د کافر کیږي لکه پوه شو به باندې ها او نور د پسله کې چونکه تصدیق موجود دی لہذا پرې باندې د کافر کیږي نه پوه شو به باندې نو اوس پرې باندې اعتراض ده چې پسله کې تصدیق موجود دی نو سړی چې بوت ته سجده کوي نو ته ولې ته بیا کافر وې یا قرآن مجید اردی را اردی قرآن مجید سوځي دا چې پسله کې تصدیق بالقلب موجود دی ولې ورته کافر وې لکه پوه شو به باندې نو دغه کس سینې په دې کې علامات د تکذیب موجود دي چې د په الله باندې یقین نشته او د کافرانو مشابهت کوي صلیب چې یا کلمې د کفر وای یا بوت سجده کوي نو دینه دا خبره معلومه شوله چې دا سړی د مؤمن نه لري مؤمن نه دا علامات د تکذیب به نه صادره دي خدای چې دا علامات صادره شوی مطلب دا چې دا کافر دی نه دا موږ د کافر وایو خو شو به باندې چې تصدیق قلبي نه دی غلط کافر وګورئ د تبلیغ مخکې الاول لنا وجوه و اذا منغه په دې خبره باندې چې صاحب د کبیره یعنی کبیره ګناه کوونکې د کافر نه دی او د ایمان نه وځي نو زمونږه دوه دلیلونه دي یو دلیل خدا دی چې ایمان په حقیقت کې اعمال لري داخل او دویم دا دی کنه په دا ډایرکټ سره وایي چې بیا د عبارت په تاسو وایي دویم دا دی چې په قران مجید کې الله تعالی د کبیره ګناهونو والدا یا ایه الذین آمنوا سره کتاب کړل او یا ایه الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل نو ځل کې دا قصاص چې بچا باندې لازمي نو قاتل کنه او قاتل د الله تعالی په خطاب کړه یا ایه الذین آمنوا سره نګر قاتل نه ایمان تل نه ونه ورته الله پاک یا ایه الذین آمنوا یا ایه الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا اے مؤمنانو تاسو الله تعالی ته توبه وباسئ توبه نصوح نو ځل کې دا توبه خو هغه کس وباسي چې کوم لوی ګناه کړي د وړو ګناه لپاره خو د سره توبه ضرورت نشته لکه ان الحسنات یذهبن السیئات خو شو به معنی بل الله تعالی و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما کدا مؤمنان دیو بل سره قتال کوي نو دیو بل سره قتال دا کبیره ګناه ده نو کچته دا دغه وي دی باندې سره ایمان نه وته الله پاک ورته مؤمنان نه ویل او دریم دا چې لکه اجماع د امت په دې باندې ثابته ده چې د هغه وخت نه ولا دې وخت پورې چې کم کس لکه مړ شي د مسلمانی اگر بغیر توبې نه مړ شي نو په باندې خلک جنازه کوي په باندې خلک چې نن د مسلمانانو په مبارکه خاقي نو کله کافرونو کافر خو د مسلمانانو په مبارکه نه خاقي کله کافر وي نو مسلمان په باندې خو بیا څوک جنازه نه کوي په کافر باندې جنازه وري شي دا خو شو به دلایل باندې دا غو دلایل او داګه جوابات بیا وایو لنا وجوه زمنګ یو څو دلیلونه دي الاول الاول ما سيجي واغه چې براشي ان شاء الله
فی من اين فباس د ایمان کې من ان حقیقت الايمان وتصديق القلبي چې زمونږ باندې حقیقت د ایمان تصدیق قلبي دی او دلته کې تصدیق قلبي خو موجود دی په اصل باندې خدای الله او د الله احکامات دا مني فلا يخرج المؤمن النوزي مؤمن عن الاتصاف به ومتصف کېدو بر اسرا الا بما ينافيه مگر په هغه سره چې کوم د تصدیق قلبي منافي وي چې د تصدیق قلبي منافي او کاری وکړو د دې منافي او کاری وکړو چې بیا د ایمان نوزي لکه دا ما اوسوي ما چې دا بوت سجده کوي او کدا دغه کم پیران بزرګان دي باغونه مختار کول غني هغه نو بیا بده دغه تصدیق قلبي هغه منافات پکې موجود شول نو بیا ورته کافر ویل شو اسی ورته کافر نه شول پوه شو به معنی ومجرد الاقدام على الكبيره او صرف اقدام په کبیره ګناه باندې کول لغلبه الشهوه د شهوت د غلبې له وجنه لکه په زنا کې دې چې نه دا لکه شهوتي کنه اړې ورته شوی اځ څوک زناګان نه کوي وړې ورته شوی او یا دا چې وغیره او دا چانه څه خوراک راوغستو جزله ورته شوی د خوراک ته کنه پلار باندې په یو شي ستار شلو شو جوړوا دی غستو دي دا شهوت به غایب شو او حمیه یا د غیرت په وجه باندې دا ته ولیدو په کور کې د خځې تر څوکروت ده جو خامخه په دغه غیرت ته به سړی وجنی ما نو دا مړ کو کبیره ګناه دی کو او دا غیرت ته وجنی دی کو او حمیه غیرت او انفی یا د ننګ د وجنه ننګ د بجا باندې ننګ کې چا د کنزل ویل کې یا بل څه نو لکه ننګ دا چا ته مور کنزل وکړل تور د مور کنزل کې هو ننګ کې کنه په خپل مور باندې نو اگر چې غلط ګناه لري او عار دی شرم دی ولکه اوس نکیږي څنګه پښتو په معاشره کې اوسېږي نو خامخا نه پکې او کسلین یا د سستۍ د وجنه لکه دا شو مونږ پرې خودل شول خصوصا اذا اقترن به خصوصا په وخت چې کله مقترن دي دې سره خوف العقاب د عذاب یرا ورجاء العفو او د عفو رجاء امید وي چې الله برته معفو کی والعزم على التوبه او په توبه باندې عزم کو لا ينافي دا منافي دي ایمان لکه په شو به معنی یعنی دې کس اگر چې د دې عوارض د وجه نه ګناه وکړو او دې ګناه حلال نه غني بلکې یو چې الله په خون کې مروان توبه په دې وسه معاف ومږي خدا خبره ورایات ساتي چې په دې نیت باندې ګناه کول چې توبه وسه الله پاک په خون کې مروان دې راشه ګناه وکړه نه دا یو عام انسان ته یو قسم ګناه مليږي د دوچن ګناه مليږي ځکه دا الله پاک په بندا پور ټوک وشوي دا الله پاک په صفاتو پور ټوک دا وکړل چې دا الله پاک په خون کې مروان دې راشه د خپل حاجت پوره کا بیا ها په نه پوي کې ستانه ګناه وشو نو خیر استاد دا خبره نه وایاله قدر تر آیا شو چیرې الله غره مار په دې ټیم کې رانیوي شي دیو جن وای چې تاسو ذکر کوئ کنه ذکر د خپل باندې ذکر کوي لته کو ذکر دې کو هر ټیم بتا ته دا یادي چې الله پاک زما سره دی الله پاک مې نه الله پاک زما خبرې اوري بیا انسان دا ګناه نشي کولای ځکه چې ته الله یادي پوه نو دا مطلب نه دی چې هزارو بس توبه ملکهو په دې منصب کافر کیږي نو نور د جهنم څخه وټکیږي په جهنم ته بیتلی شي الله ربانه عذاب نازلول شي او کافر کیږي نو لکه پوه شو به معنی نور دا مطلب نه دی چې را بس راشه د غیرت ته وجنه کوو او چاته کنسل کوو چا سوق وهاو سزا سزیده لګي ولا که د شهوت ته وجنه ګناه جایز دی ګناه نه دی جایز صرف کافر کیږي نو پرې ګناه کول باندې صرف کافر کیږي نو نور عذابونه خو الله درکې په دنیا کې درکې په آخرت کې درکې لکه پوهیږي به معنی نعم اذا كان بطريق الاستحلال دا سوال نه جواب دی چې مطلب یو سړی دی ګناه کوي خو ګناه له حلال غني یا سپک غني سپک دغه غني چې مړه زنا پکې چا حرام راوځي دا پکې یا الله په کومه مرغان ذات راشه کوا زیرام کو شرابم کو جواریانم کو هر څه کوا نو چې دا دې سپک وکاتل نو سپکواله د وجه ته سکیږي کافر کیږي نعم اذا كان بطريق الاستحلال کله چې دا په طریقې د استحلال سره انت یو حرام کار دی حلال غني نو ولي استغفار او یا سپکواله د وجه کانه کفر اند سره کفر دی ولی لکونه علامه للتکذیب دغه چې دا د تکذیب علامه مندل شو دوس ولا نزاع او گناه نزاع نشته جګړه نشته فی ان المعاصی فها گناهونو کې ما جعله الشاعر اماره للتکذیب کما چې شارع د تکذیب علامه خود لیدا یلکه پوه شو به معنی یعنی تکذیب وای چې دا شارع وای چې دا تکذیب علامه یعنی بوتان ته سیده کول دا تکذیب علامه ده دا پیرانو نه د دې مختار کول غړل دا غینه مدد غوښتل دا چې نه دا څه شي نه اماره تکذیب ده
وعلم كونه كذلك او دا معلومه کلشي دا چې دغه شان دي بلادله شرعي بعدله شرعي سره که سجود صنم لکه بوتانو ته سجدي کول و القاء المصحف او را غردول دا قران مجیدونو فی القاذورات بغندګیانو کې و غندګي کې ډیران ته غردول بس والتلفظ بكلمات الكفر او تلفظ بكلمات الكفر ونحو ذلك او نحو قديما نور قسم مثالنا لکه الله په نومونو پورې ټوکې کول د الله په احکاماتو پورې ټوکې کول مما ثبت بالادله چې کم ثابت شي په ادله سره نو کفر چې دا کفر دی یعنی کم کارونه چې په دلیل سره ثابت شي چې دا کفر کارونه دي او هغه کار مسلمان وکړو نو دا عددنا علامه تکذیب مندل شوا نو لهدا دې په دې باندې کافر کیږي وبهذا ينحل ما يقال فبري سره حل شو هغه اعتراض کم چې ویل شوی ما تاسو وی کنه چې سره تصدیق کوي نو راشه بیا تصدیق قلبي موجود ہے کار څه کوي ان الايمان اذا كان عباره عن التصديق والاقرار کله چې ایمان عبارت او تصدیق او د اقرار نه نیم بغي پکار دا الله يصير المؤمن المقر المصدق كافرا بشيء من افعال الكفر والفسق چې یو انسان مؤمن دی او د تصدیق کوم کړي او د اقرار کوم کړي چې د افعال کفر د وجنه د کافر نشي ځکه چې تصدیق خو موجود دی کنه نو موږ وی چې دا خو تصدیق موجود دی ودلګه علامه تکذیب ته صادر شوا نو د چې دا کافر کېږي علامه تکذیب ته صادر کړو د وجنه ما لم يتحقق منه تکذیب صبر جننه متأخر د تکذیب یا شکو الګه پوه شو به معنی الثاني دویم نمبر الايات والاحاديث الناطقه آیاتنا او هغه حدیث کوم چې ویم کړي به اطلاق المؤمن په اطلاق د مؤمن المعصب معصوم باندې عاص ګناګار باندې مطلب ګناګار دی خو الله پاک وت بیا هم خطاب یا الذين امنوا سره کړه اگر الله تعالی دا قول یا ایه الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل قتل جمع قتيل قتيل مقتول اے مومنانو فرض کړی شه د پتا سو باندې بدلا غسل په بار د مقتولینو کې نو اس مقتول چې کم کسي دا قاتل شو نو قاتل دا لوی ګناه دی قتال کول مسلمان به وجه لوی ګناه دی نو کده په لوی ګناه په ځمانه کافر کېدل نو الله تعالی ورته یا الذين امنوا تر کتاب نکو هذا پوښوي وقوله تعالى ذم نمبر يا ايها الذين امنوا اي مؤمنون توبوا الى الله توبوا واسع الله توبه نصوحا اغا توبه نصوح تاسو به ویلي چې هغه لپاره شرایط دي کنه چې یو خدا په هغه ټایم باندې ګناه پرې خودل دویم دا یو ګناه غزید نه نږدې کېدل او دریم نمبر دا چې لکه د کم ګناهونو تلافي کیږي دا هغه د تلافي کول یعنی قضا موزه باندې قضا راغړول چې پر دې یک ولر دا هغه حق دا کول دا ته په نسوه نو شپږ شرایط تاسو حالت به ویني نو یې توبه دا ګناه نه وستلېږي چې کم کبیره ګناه وي ځکه واړه ګناهونه الله تعالی پس پرې کو باندې معاف کوي په اوس باندې معاف کوي نو چې الله تعالی وردا دای کسان ته ګناګاران ته په ولذین امنو سره کتاب کړه دي هدي دا واضح شو چې دی په ګناه سره کافر کیږي نو درم وین طائفتان من المؤمنین اقتتلوا کچردا دوړل د مؤمنان نه دا جنگ وکړي بسره جنگ کول دا کبیره ګناه ده او بیا ورته الله تعالی چې دا مؤمنان ویل دي هلکه پوه شو مې وهي كثير دا ډیر شي دي الثالث دریم نمبر اجماع الامه اجماع د امت من عصر النبي صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه زمانه نه وخله الى يومنا هذا زموږ د دې ورځې پورې بسخلاته چې مونږ کوي علامن با چا باندې جنازي مونږ کوي با چا باندې چې مرشي من اهل القبله من غیر بغیر توبینه او دعا کوي د استغفار بخنه ول غوړل دمدلو لپاره ما علم بارتكابهم الكبائر سره د نه چې خلکو د پته چې دا ډېر ګناګار چړو بعد الاتفاق على ان ذلك هو چې اتفاق هم بری خبره باندې چې دا جایز نه دي د غیر مؤمن لپاره هلکه پوه شو به معنی واحتجت المعتزله بوجهين د دې ځنه د معتزله په دلیل ذکر کوي معتزله سوي چې د ایمان نه وتل لري او په کفر کې داخله نه لري وګوره ما ته وسوي وای کنه چې کم کس د ګناه وکي نو د څه شو نو دا وای دا معتزله دوی چې مرتکب د کبیره کافر دی کافر فاسق دی مرتکب د کبیره سره فاسق دی فاسق معنا د حد نه تیورتونکې وای په دې کې اختلاف شوی دی چې مرتکب د کبیره په باره کې اختلاف دی دغه وای اهل سنت والجماعت چې سره مؤمن دی خوارج وای کافر دی او حسن بصری رحمت الله علیه دا قول دی چې دا منافق دی د سره منافق دی نو موږ د یو خبره غستلې ده چې باغې کې چې د اچ اتفاق د ټولو اتفاق دی پکې د ټولو اتفاق دی او چې فاسق دی هغه پوه شو به باندې فاسق او فاسق ویل کېږي دي تا چې د ایمان نه وتلې او په کفر کې داخل شوی دی پوه شو به باندې نو د ځکه چې مرتکب د کبیره د منغه وایي چې د نه په اسلام کې د اسلام نه وتلې او په کفر کې داخل نه دی فاسق شو
لکه پوه شو به معنی نو موږ ورته جواب ورکوټ جواب ډایرکټ جواب دار چې لکه دا ده کنه چې بدی کې بتدل کې منزله بین المنزلتين مبه ثابت کې سبب کې ثابت کې او منزله بین المنزلتين د ټولو باندې ځواني باطل ده پوه شو به معنی چې لکه د کفر او د اسلام په منځ کې یو څه حد نشته چې دوی چې دا نه کافر د اسلام ده پکې باطلېږي او زم دا چې دا دغه وی کنه کا دغه معتزله چې دا الله تعالی فرمای افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا اے مومن په شان د فاسق ده نو دل کې دا فاسق د مومن په مقابل کې ذکر کو مومن د فاسق په مقابل ذکر کو کنه نو مومن دي چې ایمان پکې وي او فاسق دي چې ایمان پکې نه نو ځکه دی وایي چې لکه مرتکب د کبیره د ایمان نه وته ځکه چې د فسق دل کې د مومن په مقابله کې ذکر شو او موږ ورته په جواب کوی چې وروړي خبر اسنه دل کې د فاسق نه مراد چې نه د فاسق دغه ده دا فرد کامل له فاسق مراد ده او فرد کامل له فاسق چې نه کافر ده پوه شو به معنی یعنی عام ګناګار دل مراد او درې ماغه ځان لپاره په حدیثو کې راغلی کوي چې په حدیثو کې راغلی چې لا ایمان لمن لا امانه له لا ایمان لمن لا امانه له نو وایي لګي د کمال ایمان منفي ده او لا یزني الزاني وهو مؤمن چې لا يسرق السارق حين يسرق فهو مؤمن نو وایي چې په دغه ټیم کې دا کمال ایمان چې دا اوچتيږي ستې اوچتيږي لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابو ذر رضی الله عنه په مکه یو حدیث وی چې فاسق چې دا مؤمن دی فاسق مؤمن دی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا خبر وکړه نو حضرت ابو ذر ته وی و ان زنا و ان سرق پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو به و ان زنا و ان سرق به و ان زنا و ان سرق نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل على رغم انف ابي ذر اگر چې ابو ذر په خفره اگر چې د ابو ذر پوزه په خاورو کې ککړ شي او بیا هم مسلمان دی لکه پوه شو به باندې نو معتزله دلیل داغو مذهب سره چې مرتکب د کبیره نه کافر دی او نه سره مسلمان دی پوه شو به باندې نو په باندې اصول نه پیش کړی دي وا وې الاول الاول نه داره ان الامه چې امته بعد اتفاق مرسل اتفاق درینه یعنی دی امت اتفاق کړه ده په خبره باندې ان مرتکب الکبیره چې مرتکب د کبیره فاسق ته فاسق خدای د اسلام نه قوت لري او اختلافو فی انه مؤمن په دې کې اختلاف کړل شوی چې دی مؤمن دی کنه او چې دا مؤمن دی او مذهب اهل سنت والجماعه او کافر چې دا مرتکب د کبیره کافر دی قول د خوارج دی او منافق دی چې قول د حسن بصری دی هغه پوه شو به معنی نو منافق هغه چې دا ولي دغه هغه په دې نیت باندې چې منافق دوه قسمونه دي یا منافق اعتقادي دی او منافق عملی دی نو دلته کې منافق عملی دی هغه پوه شو به باندې او منافق اعتقادي دی نه مراد چې دا په باره کې الله تعالی ویلي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فاخذنا بالمتفق عليه نو موږ ونه دلیل ونه په متفق علیه باندې او ترکنا المختلف فيه او موږ پرې خو هغه چې اختلاف کړی شوی دی کې وقل لهم هو فاسق ده فاسق دی ليس بمؤمن ولا كافر ولا منافق نه مؤمن نه کافر نه منافق ده فاسق دی لکه پوه شو به معنی نو موږ ولا جواب ورکو څو والجواب ان هذا احداث للقول المخالف چې دا دی او مخالف قول چې دا نوې پیدا کول دي مخالف قول لما اجمع عليه السلف چې اجماع کړی د بلې باندې سلف من عدم المنزله بین المنزلتين دا منزله بین المنزلتين او ثابت ونه لکه پوه شو به معنی ها لکه پوه شو ها نو دې چې لکه څنګه په اجماع مناقضه ده بری باندې چې منزله بین المنزلتين ثابت ده حسن بصری رحمت الله علیه ده کوم دا مشراو نه دی پکې دی نو دا حسن بصری رحمت الله باندې یو منافق دی نه منافق اعتقادي دی منافق عملی نه دی پوه شو به باندې او دویم دا چې حسن بصری رحمت الله علیه د خپل مذهب نه رجوع کړی دا او دریم دا چې دا هغه اجماع مراد کم چې د حسن بصری رحمت الله علیه نه مخ کړه خاجي ایا دا چې د اجماع په باندې پټکل شو دا ته پته نه الثاني دویم دلیل انه ليس بمؤمن چې مرتکب د کبیره مؤمن نه دلیل لقوله تعالی افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا جعل المؤمن مقابلا للفاسق دل بری آیت کې دا فاسق د مؤمن په مقابله کې ذکر کړی دی او مؤمن چې ایمان راوړي فاسق چې ایمان نه وتلی او دویم دلیل وقوله عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني وهو مؤمن او دا د دې څو ټوکلې ذکر کړی د مکه پس بلوم دی ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن او غل جغلا کوي نه په دغه ټیم کې مؤمن نه ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن هغه پوه شوي وقوله عليه الصلاه والسلام لا ایمان لمن لا امانه له ولا کافرا کافر نه اے وای دا خو د مؤمن خو ځکه نه چې ایمان نه بیت پریا د سونو کو شو یو خدا چې لا ایمان لمن لا امانه له او کافر ولې نه نو کافر ځکه نه لما تواتر ځکه چې متواتر من ان الامه كانوا لا يقتلونه چې امت د دوسر جنگ نه کوي
چې مو کافران وي نو مسلمانانو وسره قتال کړو نو کافر خو ځکه نه چې مسلمانانو وسره قتال نه کوي بل ولی کافر نه دي ولا يجرون علی احکام المرتدین چې بدو باندې د مرتدین احکام نه جاری کیږي نو کدو کافر وي نو د مرتدانو احکام به جاری شي او ويدفنونه في مقابر المسلمين او د مسلمانانو په مقبره کې دفن کول کېږي نو کدو کافر وي نو مسلمانانو په مقبره کې نه کېدل نو مسلمانان دي او نه سړي کافران دي الګه پوښتنه به باندې والجواب جواب دار ان المراد بالفاسق في الايه هو الكافر چې مراد په آیت کې د فاسق نه هغه جزء اعلی د کافر دی چې څه کافر ده کافر دی فان الكفر من اعظم الفسوق ځکه کفر جنان دا با غټو نافرمانیانو کې بل دا چې لکه فاسق جنان دا مطلق ذکر شوی دی المطلق اذا اطلق يراد به فرد الكامل چې مطلق کلام مطلق ذکر شي نو دینه مراد فرد کامل او فرد کامل د فاسق جنان نه مگر سره کافر دی ځکه چې الله تعالی خو بیا د دې لپاره دغه ذکر کړی دی آیاتونه چې لا یستوون اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كان واما الذين فسقوا فمأواهم النار چې کوم کسان کفر کړل نو د ټیکانه جهنم دی نو کدرینه نافرمانی مراد وې نو بیا فمأواهم النار الله تعالی نه ویل كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها واذا دې کافر دي چې کله جهنم ته داخل شي كلما ارادوا ان يخرجوا منها کله چې دوی اراده وکړي جهنم نه دراوتلو اعيدوا فيها دوباره کو درکل چې پایږي نو کله فاسق وې نو فاسق همیشه لپاره په جهنم کې نه الګه پوښتنه به معنی نو مراد دې نه سوق دی کافر دی الګه پوېږي به معنی کنه आवाज ناراضي کنه والحديث وارد على سبيل التقليد او دا حدیث کې چې کم کس ګناه کوي او دنه ایمان منفي شوی دی نو دا وارد په تقلید باندې مطلب دا چې لکه ډېر سختۍ باندې او والمبالغه فی الزجر او به مبالغه د په زجر کې او عن المعاصی ته ګناونه نه مزګي بدلیل آیات ځکه چې آیاتونه موجود دي او حدیث موجود دي الداله چې دلالت کوي على ان الفاسق مؤمن چې فاسق مؤمن دی بل لا کنه چې بدغه د دلیلونه چې کم دي کنه حدیثونه نو ما غوته سوي چې یاد دي نه مراد چې د کې ایمان نشته نو کمال ایمان دي منفي دی سدي منفي دی کمال ایمان دویم دا دی چې دا وجود شی کا ادمي ذکر کړه تاسو پروس کال پر مختصمانی کوي چې نه یو شی دي سره چې هغه د یو سیز په د یو سیز وجود په منزله د عادت باندې ګرځول لکه الله تعالی فرمای و ما رمیتا اذ رمیتا ولکن الله رمى چې دا نو وشتري الله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وشتل کړو خو چونکه رسول پیغمبر علیه السلام نه دي نو وجود شی په منزله آدم ګرځول لري نو دغه شانتي دغه وجود شی په منزله آدم پر حدیثونو کې هم دي او دریم دا چې د سلبي ایمان ته د نور ایمان ته سلبي کې دغه مراد دی یا کمال د ایمان دا ویل شو او یا دا چې لکه دا ګناه حلال غني یا خفیف غني نو دا مخ موږ ویلي دي چې حلال غني کا او یا استخفاف کوي نه کافر کیږي نو بدلیل آیات بدلیل آیاتون سره حدیث الداله چې دلالت کوي على ان الفاسق مؤمن چې فاسق مؤمن دی حتی قال لابي ذر پیغمبر علیه الصلاه والسلام ابو ذر ته ویلي رضی الله عنه لما بالغ کله چې د ډیره مبالغه وکړه په سوال کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی وان زنا وان سرق على رغم انف ابي ذر اگر کده ګناه کوي اگر غلا کوي سره د دین چې د ابو ذر ستا پوز جندا په خاور کړه شي مطلب دا کده په خپي خو بیا هم لکه د بزی جنت هغه پوښوي دا بل یو څه ویلې مې نو وېما ته اکثر دا لپاره راکولړي ها نو مولوی صاحب دا کلاس خالی کنه زیدا بل ورځ بوغه ما سم ختمي